نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پدې ادارو کې یو ورډ استعماليږي SOP دته وی سټانډرډ اپریټینګ پروسیجرز. څوک چې زوروري کنه نو هغه زما دا سټانډرډ دی دا به فالو کوي په دې طریقه باندې به دا ژوندۍ تیرې. د ادارې مشر د خپل ادارې لپاره یو پروسیجرز سټانډرډایز کی نو ته به کالج ته چې راځې نو په دې ټایم بستا انټري په دې بستا اوټي کلاس په دومره ټیچر به په دې وخت راځي سټوډنټ به په دې وخت راځي. دا پروسیجرز هغه ځکه جوړی چې هغه ماته پرې چې هغه په خپل باندې غالبي چې سو غالبي دغه پروسیجرز چلیږي دته SOPs وي. په دنیا کې نن سبا غالب اقوام متحده ده. اقوام متحده چې د UN وته یونایټډ نیشن دا د يهودو په لاس کې ده. داغي SOPs کې یو SOP مثلا دا چې هغه فنکشن نارمل نه ده. د فنکشن will be always only and only normal چې پاره کې میوزیک دیو جنا چې تاسو فنکشن کې ریکګنایز نو میوزیک په کې خامخاغه کې دا ولې هغه غالب دي. پاک ترک سکول یو سیستم دی په اسلام آباد کې داغه شاخو نو مخکې چې د اردوغان نه مخکې کوم بادشاه او داغه هغه سیکولرو نو داغه دا دغه چې د سکول فنکشن د ټرکش سکول چې ارزي کا په اسلام آباد کې کا په مصر کې خو چې داغه فنکشن نه پاره کې با ډانس پکاري پاره کې با مکس جنکای او د لکانو یو ځای موجودګي پکاري پای کې به پرده نه سیګریګیشن اف سیکسز دا SOP داغه او د دیو جنا زمونږ څخه بچی پکې داخلون چې کله الته یو فنکشن نو الته ادارې ته شکایت کو چې دا تاسو څه کوي هغه زمونږ د ګورنمنت د طرف نه په مونږ باندې دا لازم دي اذروایز زمونږ ویزه به کینسل شي دته SOP و. د دې مطلب دا شو چې سټانډرډ اپریټینګ پروسیجرز په هر علاقه کې د هغه چاغه نافذي چې سو غالبي مسلمان د پاره غالب ذات ته الله ذات ته او کته پروسیجرز غواړي نو سورته حجرات پاغه مشتمل ده. پاغه کې سټانډینګ اپریټینګ پروسیجر ته خولي د ته آداب زندگی وي کته خپل لایف د الله د رضا مطابق تیرول غواړي نو یو سو پروسیجر ته په سورته حجرات کې خولي دا دومره آسان صورت ته چې کتا سوړو کین تاسو په یادوم کوي. پدې کې صرف 18 آیاتونه دي. پدې کې یا ایها الذین آمنوا سلور یا 15 پیری دي. پدې کې اتقوا الله 15 پیری سلور 15 پیری دي. مطلب دا دی چې دا صورت تا پروسیجرز خې چې څنګه به چلے او د دې اډاپټینګ اتھارټی څوک دی الله دی او الله غالب دی. الله وي ته چرته تختې دی نشي کته سکسسفل لایف غواړي کته وای چې زه کامیاب ژوندۍ تیر کم نو بیا به دا پروسیجرز فالو کې ادروایز ته بیا شکست مومي. نو موږ نن دل راغلیو چې هغه SOPs او هغه پروسیجرز دکو هغه اونلی 10 لستی وړمبنه دا هغه چې کوم پوینټ دی هغه ده یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. تاسو چې کوم پروسیجرز اډاپټ کوئ نو د خدای د رسول نه ونه مخکې کېږي. ته لکه زمونږ واده دی وای دا جنازه خو نه ده کنه وای چې نه د نه پدې کې بغړای ویم په ګډه مې راولو وېډه مې چینه نه بیا وایجراګان راولو په سواړې کې ډېر شي دي. اټ مین چې ته خدای او د خدای رسول نه مخکې کېږي نو تا چې کوم د غاړو باندې پوینټ وغه غلطو لکه مثال په تور د UN یو دا ده
چې هغه لک نارمل نه دی هو هیز نو ا ګرل فرند هغه ګرل نارمل نه ده هو هیز نو ا بوای فرند داغي ایسوپی دادی چې د پرسن ویل بی نارمل سړی به الو نارملی چې هغه ګرل فرند دلته ودته وای چې نو دیر ویل بی سیګریګیشن اف سیکسز د جنکو د الکانو به میل میلاب باندې نو ته چې ار ایسوپی جوړې خو لا تقدمو بین ید الله ورسوله نو زنانه وې زه خو پکې خامخا ګډېږم نو تاغه ته وای چې ته د خدای د رسول نه مخکې کېږي بابا وای چې زه خو پکې ستار خامخا وخم ته وای ته د خدای د رسول نه مخکې کېږي ادارې ته میلمه روان دي د ادارې دوه طریقې دي دی ول هغه میلمه د استقبال طریقه جوړي ویلکه پرنسپل صاحب ډایریکټر صاحب او هډ سیکشن چې دی سیکشن هډ هغه بالته کې مخه ته ودرېږي ابو ته خیرالي وای نه دا خو ټیک نه ده ولې په دې سکول کې چې کمالکان دي دا به ټول په سرو غرمو ولاړی او هغه ته به هغه به ګل پاشي کوي هغه کوئی زیاته کې دا واړه خو سبق لرا لېګلې دي دغه چل خو نه دی را لېګلې په اسلام آباد کې په ایرپورټ باندې چې دا ولاړی د وزیر اعظم تر سکولونو د الکان د دې دا کار دیږي نه نو دا لا تقدمو بین ید الله ورسوله دا خلق خطا شو د خدای د رسول نه مخکې شو وی نه دی له جنکې زی او جنکې لکان به مکس پکاري دام لا تقدمو بین ید الله ورسوله دین لومبنه سیکشن دا شو چې موږ ته کوم آداب زندگی خوولي پاره کې دایي چې کته د غمی او د خادي نه هغه کې به د خدای د رسول نه مخکې کېږي وی زمون کرا وړو کې شوی دی موږ په خیرات کو په خیرات پر سب ورس کوي وی موږ به اتوار پورس کو ویلې د اتوار په ورځ کوي وی پلانې و پکې راشي وی د جمعې په ورځ ومه پوره کیږي او حدیث خدای چې تاسو په ومه ورځ به عقیقه کوي اكو په ومه نه کوي نو په سوار لسمه به کوي اكو په سوار لسمه نه کوي نو په 21 به کوي یره وی منګ دغه ته نه وزګار دا ته د خدای د رسول نه مخکې شوی نو په خپل عقیقه کې هم د خدای د رسول نه مخکې کېږي غالبا دا پوینټ به تاسو ته یاد شوی دا ډومبنه آیات ته یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم قرآن آیاتونو کې دا یو خوند دی چې اخیری ټکی چې خلاصيږي نو الله خپل یو صفت کړي او هغه صفت ته سوچ کوا نو هغه بیا تعالی ډیره مزه درکې وي ته کو ایسوپیز جوړې ازما خلاف جوړې نو چې ته تقریر کې نو تابع لا د الکانو منی اوریدلې الله وي ما به اوریدلې دا غینه مخ ځکه ز سمیع ما اګه ته ډرافټینګ کې سلیکل کې نو ز علیمی مطابق لا ډرافټینګ نه کړي ازبته خبره چې ستا په ذهن کې دی چې زه پلاني ته خبره کومه خو پلانې به یا اوري یا نه یا به ترسي یا نه دغه رسیدو نه مخکې به الله اوریدلی ولې به اوریدلی ان الله سمیع علیم ځکه اوریدونکي دویم چې دا تقریبا لس پوینټونه دي دویم پوینټ چې موږ ته خو له غدا ویلي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي احترام به د مشر ډیر زیات کې په مشرانو کې د ټولو کائنات کې بهترین مشر رسول الله دی چې دا غره توهین په باره کې خو چستا سوچ عمران شي دی وجنا په مدینه کې چې کم خلق مدینه ته لاړ شي نو الته خاموشي په مکه کې چې خانه کعبه کې الته کې تقریبا نسبتا شوري ولی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي چرته چې پیغمبر ذکر راشي نو خو پیغمبر نشته وی پیغمبر نشته نو درس حدیث خو کوي کنه مولوی صاحب دا د پیغمبر قائم مقام دی چې کله حدیث در شروع شي جو غلې کې نه وتا وی کوم زنانه چې زې جارو کوي او د اذان واوري ابل مازه زنانه خو هغه وی جله ناګر چې هغه سي غلط وای خو بیا هم د ادب په بنیاد باندې هغه سرتوري ناګر خپل لوپټه په سر راکاږي وی زیات امکان دی چې دې زنانه ته خدای هدایت نصیب کی ځکه د اذان عزت وکړو پازان کسی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله هم دغه یې پکې کنه دته چې تغلی شو اذان کیږي لکه مونږ غلی شو دته مونږ وغدو دا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي بعض خلکو له خبره ډیره ورغلی او چرته خو کول غواړي نو یو اجیسه بونه اذان شروع شو نو ماته وی اذان کیږي خو نو بیا به خبر وکړم بیا اذان بانګ وی خو نو مې غلی شل کنوز به اخلاص کی نو د دې دویمه خبره دا شو چې د اذان هم قدر کې درس حدیث هم قدر کې او د خپل ټیچر د خپل پرنسپل او د خپل سیکشن هډ د دې هم قدر کې ځکه دا ستاسو د پیغمبر په ځای اوس ولاړی دا مشران دي ستا کوم ځای کې چې مشران او ادب نه با ادب چی با نصیب وي بے ادب به نصیب وي
وی د هغه آسان ټیسټ دی. وی د کم سړي د اواز لهجه چې د خپل مور او پلار سره داسې وه لکه څنګه چې په کامن روم کې د خپل سټوډنټ ملګري سره دا بې ادبه دی. ستا د اواز فریکوینسي داسې پکار ده چې ته د والدینو سره خبره کې، مشر ورور سره خبره کې، نو هغې ته به کې نو هغه حاجي صاحب خبره کوله وي زمونږ یو هندو یا هندو دغه و د ګاونډي و، نو هغې هندوې خپلې بچي ته یې واسي ته ارامه، نو هغې ورته دا غاړې وې جی امی جی امی جی وی ما چې شونډې مې دله خپل کړی. هندوه مور ده خدای ورته صفت کوي، نو چې مسلمانې مور ته به ته څه وایې. د دې وجې نه ستا لهجه په کلاس کې، په کامن روم کې او په ایگزامینیشن حال کې د خپل ټیچر سره یو شان پکار ده او د دغو سره بل شان پکار ده. دویم پروتوکول شو. دریم نمبر خبره چې موږ ته ښیي ایسوپیز هغه دا چې په افواه به یقین نه کوې. هلکه وایي سبا بل ورځ دغه امتحان دی وایي کینسل شو، اتا بیا خلکو ته خوره کړي میسج، اوس خو تا سره موبایل دی، ټولې دنیا ته دی ویلي چې امتحان کینسل شو، بیا دروغي. تر اوسه پورې دا دغه نه څه نوم دی هغه چې قطر کې چې کوم لیکچر ورکولی عالم نه نایک که نه ذاکر نایک باره کې مشهوره شوی دی چې میسج راغلی چې مړ دی. نو دی وجه نه چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اطلاع چې درته راشي نو لاول به تحقیق کوئ. تاسو به چېرته بې تحقیق خبره نبأ امپورټنټ انفارمیشن ته وایي. امپورټنټ انفارمیشن ستا د ایگزام دی چې ایگزام کینسل شو، ډیټس بدل شو، چوټیانې به یې کو به نه، دا به کنسرن دغه ته پرنسپل ته یا ډایرکټر ته ریفر کې کاغره ته وي چې او کینسل شوی دی، بیا خیر د خپلو ملګرو ته ووایه. ان جاءکم فاسق دې ته وایي ګناهګار نه چې سړي باندې ته اعتبار نشي کولی. دې وجې نه ته چې چا کره لاړ شي او ناکینګ وکړې او ماشوم راوځي او تا ته وایي چې دننه راځه، نو ته وایې ورشه مور نه دی تپوس وکړه چې پلانې راغلی راشم که نه. هسې نه چې هغه غریبه ځای جارو کوي سر سر توري او ته پرې ورشې، ځکه دا خو وړوکی دی او وړوکی بې اعتباره. ها که چېرته مشه میچور سړي تا ته وي چې راځه دننه موږ پرده کړې ده نو بیا ورشه. نو هر امپورټنټ انفارمیشن چې دی د خورولو نه مخکې به لاول تحقیق کوي، نو بیا به یې وایي دا دریم SOP دی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. وړوکی راغی تا ته وي چې زه ووخلم، دا چا ووخلې مخامخ ګاونډي ووخلم، اتا دې ځای نه ټوپک اخیستی وتی پسې او ما خو وخلی نه دی، د بې ځایه متیازې کولې ما ورته چې دلته مه کوه دا ځای بس ښه شي. وروسته ته اوهو زه خو خبر شوی نه نو نادمین شوې که نه. نو هر ایکشن چې اخلي د ایکشن نه مخکې به تحقیق کې. د دې وجې نه چې کوم خلق هر میسج فارورډ کوي، ایون حدیث په هم نه فارورډ کوي، پته نه لګي چې دا حدیث دی او که نه دی. نه دی ما دغه نه ډګر نه یو کس ماته یو حدیث فارورډ کړو، ما ورته دا حدیث دی که نه دی، نو داسې غلی شو. نو دا خو ته دروغ خورې. څوک چې دروغ خوري هغه ته خلق په پښتو کې خبر رسانه ایجنسي وایي. وایي هغه په خبره یقین مه کوه مړه. دیو جن حدیث دا دی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بس یو سړی دروغجن کېدو لپاره دا پوره ده چې خبره په سواړی کې واوري، یو په عثمانیه سکول کې گئی، چې دلته واوري چې په بامبوخه کې گئی او خورون کې کوئی په خبر رسانه ایجنسی ځان راخ کړي. د دیو جن کچھ کہنے سے زیادہ خاموش رہنا بہتر ہے. دا دریم پروتوکول شو. سلورم نمبر دا چې ته په کومه کمیونټي کې یې، دې کمیونټي کې ته ریسپانسیبل پرسنالټي کو په دې کې د دوه کسانو جنگ راغی نو ته به انډیفرنټ نه پاتې کېږي، هغې له به روغه کې. دا جنگ به یا په دې بنیادي چې فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر دی، دا به یا په دې بنیادي چې تورس کوانغاپور دی، دا به یا په دې بنیادي چې شیزي دی او سلارزي دی. په هر بنیاد چې جنگ جوړ شو نو ته به غلی نه پاتې کېږي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ته به ورته وایې چې روغه وکړئ، دا تاسو څه کوئ؟